جنرال عبدالرازق شهید چا قتل کړی دی د دې خبرې اوس په قلاره باندې هغه قاتلان چې کوم دي مخې ته راځي ښکاره کېږي هر څومره شاطر یا هر څومره چالاک چې دی ځکه چې افغان ولس هم هغوی څو کسانو ته اشارې کوي خو په دې حوالې سره زه یو خبره وکړم چې د پخواني نیشنل سکیورټي ایډوایزر او د سینیر افغان پالیټیشن حنیف اتمر چې خلک ډېر زیات ریسپیکټ کوي او د افغان حکومت کې چې کوم زه دا ووایم چې د هغوی خپل مقام و افغان ولس کې کابل کې د هغوی چې کوم بیان راغلی دی ما په خیال د دې نه پس خو خبره کافي حده پورې چې کوم دی اوس دا واضحه کېږي چې جنرال عبدالرازق چا ایشتی دی اگر چې د مرګ په دویمه ورځ باندې ډاکټر اشرف غني صاحب ډایرکټ الزام ولګاو چې یاره دا کوم شوټر د طالبان یو خو طالبانو د هغې ذمهواري واخیسته چې دا سړی زمونږ بیا اشرف غني صاحب دا ووایي چې یاره دته ټلیفون چې کوم دی د چمن نه شوی او د طالب دی د پاکستان نه د ده هینډلر چې کوم دی هلته کېناستي امریکې هم ډاکټر اشرف غني صاحب د دې الزام نه پس پاکستان الزام نه صرف الزام ولګو بلکې دمکي ورکړله چې د سرحد پار چې کوم دهشتګرد دي د هغوی خلاف ته فوري کاروایي وشي کني نتایجو ته دې تیار شي د مرګ نه بس د جنرال عبدالرازق د مرګ نه پس چې کوم دی په افغانستان او په خاصه توګه په کندهار کې خلکو داسې د طالب د باوجود د دې نه چې طالب دا ومنله خو د خلکو هغه د خبره ده چې کوم دی تسلي پرې نه کېدله بل دا دی چې د قتل نه پس چې ما کوم ویډیو هغې کې موږ یو څو سوالات چې کوم دی هغه موږ اوچت کړي وو چې یاره د هغې جوابات ضروري دي د الزام په ځای هغه ورځ دې نه راځم تاسو سره د حنیف اتمر صاحب د بیان باره کې هم خبرې کوو چې ده کې دې څه ویلي دي خو په هغې کې موږ دا ویلي وو چې د یو څو سوالونه دي افغان ولس د دې جواب غواړي نمبر ون څنګه چې پروټوکول دی کوم ځای کې چې د امریکې جرنیلي د هغه د سکیورټي چې کومي دا د امریکې فوج یا د ناټو فوج سره په دغه ورځ باندې هم دا ویل کېږي چې دننه په میټینګ کې د جنرال رازق د جنرال اسکاټ میلر سره څه ترخې خبرې وشوې ظاهره خبره ده کوم چې ما په تېرو پروګرامونو کې ویلو چې هغوی د کوم ایجنډا سره راځي رازق د هغې په مخ کې چې کوم دی یو بلاک و کیدای شي هغوی ګڼله چې رازق یي نو دا خبره ګرانه ده رازق کیدای شي د هغې مخالفت کړي تاوتریخوالې تیزې خبرې وشوې جنرال رازق بهر راووته بیا جنرال میلر راوته دي دوی دواړه په یو ځای ولاړو یو بل سره نږدې ولاړو د شوټر سره کلاشنکوف و اوس ده چې ویشتل کوله نو دا خو کلاشنکوف خو یو هغه تقریبا شپېته اویا دانې پکې څنګه یو جنرال رازق لګي نور چې کوم دی د امریکې جنرال او دا ټول پکې بچ کېږي یوه خبره ده چې سکیورټي د دوی سره ده بیا څنګه واحد جنرال رازق لګي او د طالبانو دپاره خو ظاهره خبره د ټول نه غټ کیس چې کوم هغه خو جنرال میلر د امریکې جرنیل و دویمه خبره د گورنر دا معنی چې کومه ده په دې کې هر ځای کې ویل کېږي چې سی سی ټي وي لګېدلي دي هغه سی سی ټي وي فوټیج تر اوسه پورې ولې د هغې فوټیج ولې ترلاسه کړی شوی نه دی او هغه ولې مخې ته نه دی راغلی چې په هغې کې دا ټول سین ریکارډ شوی دی چې یاره چا څه کړي دي او دغه ټیم کې څوک کم ځای ولاړو څوک لګېدلی دی څوک بچ شوی دی دویمه خبره څنګه چې ما په لومبۍ ورځ ویلي وو چې هغه کیمرا کوم چې د سرکاري ټلویزیون د کیمرامین سره وه د بده قسمته هغه هم شهید شوی دی سلیم هغه هم شهید شوی دی خو کیمرا خو آن وه کیمرا کې چې کوم ریکارډینګ شوی دی هغه ریکارډینګ تر اوسه پورې ولې مخې ته نه دی راغلی هغه چا سره دی د هغې پته هم نه لګي اوس یو اهمه خبره بله دا ده چې د څنګه دا وشوله نو دوه درې کارونه وشو یو خو دا دی چې هغه امریکې فوج ته هم پته ولګېده چې خلک په دې کنوینس نه دی چې دا کار طالبانو کړی دی فوري طور باندې هغوی دا فیصله وکړله چې په ټول افغانستان کې امریکني یا د ناټو فوج چې کوم دی هغوی به ډایرکټ د افغان فوجي سره ډایرکټ کنټیکټ نه کوي دوی که په یو کور کې هم پاتې کېږي په یو چونۍ کې هم پاتې کېږي د دوی رابطه به د ټلیفون او د ایمیل په ذریعه وي دا دومره یره ولې یکدم راغله دوی څنګه کنوینس دي چې یاره خلک دا خبره کوي نو یو خو دا سوال غټ سوال دی چې امریکې فوري طور دا فیصله چې امریکني فوج یا فوجي سړی به د افغان سره هیڅ قسمه ډایرکټ افسر دی که سولجر دی ډایرکټ کنټیکټ به نه کړي دوی به بالکل جدای په ټلیفون باندې دویمه خبره اهمه چې زه کوم هغه دا دی چې څنګه جنرال رازق مړ شو د پاکستان نه دوه د طالب اهم کمانډران یو جنرال ملا برادر عبدالغني صاحب چې هغه د ملا عمر صاحب سیکنډ ان کمانډ او دویم چې کوم دی ملا صمد ثاني صاحب چې دا هم نیولی شو
دوی فوري طور باندې خوشي کړلی شو او ډایرکټ دا سورسز د خبره دا ده چې یاره دوی سیده لاړل کندهار ته دا خبره فوري آیا ده د ډیلي څه ده که نه دا یو کوانسیډنټ دی. وزیر اعظم حنیف اتمر صاحب په دې بیان کې دا وایي چې یاره د الزاماتو په ځای باندې موږ له پکار دي چې انویسټیګیشن وشي او انویسټیګیشن یې په چا کړي یو خو هغه په خپله د افغان ګورنمنټ باندې اعتماد نشته دی. هغه ویل کېږي چې د حکومت نه بهر خلک دي ځکه هغه هم دا ګڼي چې دا کوم الزام دوی لګولی دی په پاکستان باندې یا په نور دغه باندې دا غلط دی. غلط په دې دی چې انویسټیګیشن نه دی شوي او د افغان ګورنمنټ به دا انویسټیګیشن نه کوي بلکې پرایویټ انویسټیګیټر اف های ریپیوټ چې کوم دی هغه به کوي. دویم هغې هم دې ته اشاره کړې ده چې الزام مخکې مه لګوئ چې کله ثابت شي چې دا ریزولوټ فورس چې کوم دی یعنې امریکني یا د نیټو فورس چې کوم دی هغوی کړی دی د هغې نه پس به د دې مونږ پته لګو چې چا کړي خو وایي مخکې د دې نه چې انویسټیګیشن نه دی شوي. نو ما په خیال د دې نه دا پته لګي چې هغوی هم اشاره کړې ده که دا امریکن نیټو فورسز کړي نو د هغې به هم پته ولګي د انویسټیګیشن نه پس خو انویسټیګیشن مخکې پکار دی. زه دا ګڼم چې دا هم ډکه خبره مونږ د شروع نه کوو چې د الزاماتو نه په ځای باندې یو ډېر لوی افغان قهرمان د افغان ولس د خلکو چې د حکومت خوښ نه خو د ولس د خلکو د زړه اواز جنرال رازق چې چا شهید کړی دی نو هغه په الزاماتو باندې د هغه ضایع کول نه دي پکار بلکې دغه پکار دی انویسټیګیشن تحقیق پکار دی چې افغان قوم ته پته ولګي چې دا کار چا کړی او څنګه چې ما وویل چې اوس په قلاره باندې ډاکټر عبدالله صاحب هم په دې حوالې سره بیان ورکړو نو اوس په قلاره قاتلان مخې ته راځي خو اوس موږ له افغان قوم له پکار دی چې دا ډیمانډ وکړي چې تحقیقات پکار دي مکمل تحقیقات پکار دي او څنګه چې حنیف اتمر صاحب ویلي سرکاري خلک نه کوي بلکې هغه خلک چې د هغوی انټرنیشنل ریپیوټ دی پکار دی چې هغوی